الله الرحمن الرحیم مختصر القدور ولا سبق نمبر 46 مخت مصنف رحم الله جنایز ولا مسائل خای چې والسنت سنت طریقه دا د کفن ورکولی کې یکفن الرجل فی ثلاثه اسواب سړی ته درو کپړو کې کفن ورکول شي ازار یور کې ازار وی تهبند وتیل شي د سر نهونه ستر خپو پوری وي خپې ته سر کې پټیږي لکه نتیر وی لک شان دی وا پورا وقمیص بل قمیص خط ورچول شي خط نه مقصد د دنیوي خط نه ده کوم عام زندگی کې استعمالو د قمیص چې شتل شي د دې ورمیګنه ونه ستر قدمونو پرې د کې لستونی نشي جوړول همدا شی ته د غریبون نشي جوړول جیبونه وته نشي جوړول ځکه مړی د غشونو ته ضرورت نه سو د به غریبونو کولای غرمنه یک شی چې جیبو کې شون ګرځي دریم نمبر شی بوله چول شي ولفافتن لفافا و تیل شي لفافا دا د سار نه تیر شي قدم نه لاغونی تیر شي د کې رنه غړل شي اخیره کې خدا خودري کپڑی سنت تی پاین اقتصروا علی ثوبین کدو کپڑو بن اکتفا وکیل کوینا سواجنا ازار تی لفافا ور کې کړو کمیس نه او جازه دا جایزه ځکه ژوند کې خلک دوی کپڑی استعمالي عموما وایذا ارادو سکل ارادا وکی لف اللفافة علیه یلف اللفافة علیه یلف اللفافة علیه ابتداء نتشبه کې د کومه لفافه د دابر بنی راوچ یوال به ګس طرف نه شاعر چې به خي طرف نه وایذا ارادو سکل ارادا وکی لف اللفافة علیه د لفافه توال په دغه ول لفافه نه مراد ژوند ولا ای به تدعو بالجانب الايسر ګس طرف نه شروع کی ګس نه بو اړخ وړي په فالقوه علیه دا بربنیو چې ثم بالایمن به خي طرف نه پر وړي فین خافو کدا خطر وته چیرې د کپنتنا ونزي یا مړتی نه ونزي په خوڅیدل کې اين تشر الکفن عنه چې کپنتنا پریشان نشي رمن نشي عقدوه ور خیر د سیټ ته د ګانډي ور واچي ورسته بیا کولا چې کله کا ورته کوس کی دا خو نر سړي د پاره شو وتکفن المرأه فی خمسه اسواب خزی تب کپن ور کول شي پنځو کپړو کې یو ته درع یل شي داوال ورغستول شي دا قمیصونی کاوسی به دوی جوړه کې پسینې بوته وچي بیٹی کرای بور وچول شي غنه بعد بیا لفافا او غیزار بور وچل ته بند بیا لفافا به وبله کپڑا بو وچول شي سینو بنې پوسنه خوڅیږي وغیرہ نه دا طریقه توسخی وتكون المرأه وتكفن المرأه خځه تب کپن کول شي په خمسه اسواب پنځه کپړې وته جوړي زار یو تهبند شلوندی لکی تر چې تهبند منه لوندی تړنی ولا شای وقمیص بل قمیص تدابر وچی سار نه ترخو پوری و خمار بل چادر پر وچی پټه به کی د کوزاغه پر نمو پر و خرقتن یو خرقتن یو بل کپڑا بته پری کی تربت به صدیاها سینې بسره وته وتړي ولفافتن اخر کې بلفافا دا ټولی ور کې را پټی کړای شي خاکا بیا کپڑا کام او یا کفن کپڑا وانه پاین اقتصروا علی ثلاثه اسواب کدری کپړو نه وته جوړ کې زار د ور کې خمار د لفافا د قمیص ور کې نشته بل خرقان نشته جاز بیا جایز ده ويكون الخمار د کوم چادر چې پچول شي رتول شي لکه څنګه ژوند کې خځه چادر چې سار نه پټي تر کوزه نمو پر عموما نه دا چادر به فوق القمیص قمیص نه پوسه پرتول شي تحت اللفافه لفافین بلوند لفافه په بوندي ويجعل شعرها على صدرها د کوم اختدي د ندوی کا چې جوړی کی مذهب مطابق پوسو ته وچی ټټر باندې ولا يسرح ولا يسرج ولا يسرح شعر الميت ایمړی وختب نشي ګمنځول خزي کنه ضرورت نشه ځکه د ژوند کې خالص پکې یت شي کوي ونه پیری ویری جوړی کاوسی ولا لحیتو ګیره دند شیتا وینځل نه بعد دا به نه ګمنځي همدا شي تنکونه کونه پاتې شي ستر دی ویلی نه بیا به نه کټ کوي ځکه دی خبره خاتم شي اوس کې ولا يقص ظفره نو کو نه بینه شي کټ کول ولا يقص شعره نور وخته کا بدن ولې چې شي ولا هم دا بنه شي کټ کولای وتجمر الاكفان د کوم کپنی دي کې ولا خوشبو لګول شي قبل يدرج فيها مړه د خلاول نمخ کې وترن یا وترن ټوک تدات کې فاذا فرغ منه تکله د کفن فرش صلوا عليه يصلوا عليه صلوا عليه جنازي منځ په وکی
بیا د جنازه به څوک کوي و اول الناس بالامامة علیه د جنازې کولو کې ټولو نه اوله نږدې سړی دی ته د سلطان و بادشاه دی وکي نایب دی وکي ان حضر که رغلی فإن لم یحضر که نایب او سلطان نو فیستحب التقدیم امام الحی د محلې د مسجد لکم امام د مغه مخکې کول ښه دي ځکه چې په ژوند کې د رضي عمر نه بعد پر رضي د ثم الولیو بیا هغه نه بعد په کورنۍ کې کوم کس وي که هغه په جنازې مونځ پوهېږي هغه دی وکي دا دي ته ډېر نږدې کس وي فإن صلى علیه غیر السلطان غیر الولی والسلطان که بادشاه دی ولی او د نایب نه بل چا په جنازه که پردیو کسانو مړ راوتله څوک لارې کې تېرېدو ګاډي نه راکوشو زر زر جنازه وکړو ویې کړله ځان ته امام هم ورسره و اعاد الولی ولی دوباره بیا پکول شي وإن صلى عليه الولي که د کور ولا کس په یور وکړه لکه پلار ده زوی ده ورور ده تری ده مامای ده یا همداسې ته مثلا څوک ده خپل نیکی د دې په وکړله لم یجوز ان یصلي احد بعده دینه بعد بل څوک جنازه په نشي کول دوباره ځکه څه بس ختمه شوله ممیله خو که دینه مخکې چې جنازې کولې مساځي کې وفات شوه د سعودیه کې درې جنازې په وکې بیا راوړو دزي والله صلی کسونو کراچۍ کې جنازه پوکه به پېښور ته وړو دزي په څو کسونو جنازې وکړي به دزي کلي ته وړو دزي سیوري په ولي وکړه بس بیا نه کېږي تره وکړه په ورور په وکړه پلور په وکړه یا په چو وکړله نیکه وکړه د دې په اجازه سره یاره بس بیا څوک نشي کول جنازه نور سوره په کوي دا وده کېږي پین دو پینا کمړه دفن شول لم یصلی علیه جنازه په ونه شوله څوک وونه یا په ویری شو چې دی بنی جنازه شي سل خبرې کېدل شي صلی علی قبر الی ثلاثه ایام درې ورځې پرې قبر بنی جنازې لمونځ کېږي ځکه درې ورځې پرې عموما مړه نه خرابېږي ولا یصلی بعد ذلک دینه بعد بیا نه کېږي ځکه ځنه ځمکې ګرمې ځنه ځکه مړه انداسې ګرمې علاقه ګرمۍ یا سردۍ موسم بنی ګرمۍ موسم مړه بیا چودېږي ويقوم المصلي د کوم جنازې مونځ کوونکی د ودرېږي بحذای صدر المیت د مړي سینې ته نروي که ښځه یا خېټې سره زوی باندې ودرېدل شي مخامخ عاجز طرف ته ودرېږي شي خو بهتره ده سینې سره زوی کې ودرېږي نه ایمان طرف ته اشاره د سفارش کول مقصود وي